بسم الله الرحمن الرحيم. اسم معرفي أقسام تقريبا من دو أقسام بايك ويلو يو اسم علم أو يو اسم ضمير. دريم قسم چيده اغا ده اسم إشارة. اسم إشارة وكم سيس سره چي إشارة كيگه اغا ته اسم إشارة وي، وكم سيس ته چي إشارة كيگه معنی په کم حرف سره چي کيگه اغا ته اسم إشارة وي، وكم سيس ته چي کيگه اغا ته مشار إليه وي. इस लड़का या उस लड़का उस शख्स दा उस چې دی نو دا اسم اشاره ده، خو دا چاته کېږي هغې لړکا ته، نو هغه لړکا یا هغه اوس شخص هغه شخص چې دی هغه مشار الیه ده. یا به د اشاره قریب یا به بعید وي، که قریب وه د هغې دپاره اس او ادر راځي، او که چېرې د اشاره بعیده وه د دې دپاره اوس او ادر راځي. څلورم قسم چې دی هغه اسم موصول دی. اسم موصول څه ته وایي؟ دا هغه ناتمام اسم دی، یعنی دا معنی تمامیږي نه دی تر څو پورې چې تا ورسره یو بله جمله پیوس کړې نه وي. لکه مثال کې طور پر جو کریگا وہ بریگا، دا جو چې دی دا اسم موصول دی، خو تر څو پورې چې دا بله جمله دې سره یو ځای کړې نه دا خوانی نو دا خپله معنا پوره نشي ورکولی، کمپلیټ مینینګ نه ورکوي. د دې وجې نه دې ته اسم موصول وایي. لکه جب شو، جو شو، جون سا شو، جتنا شو، جن کو وغیرہ دا الفاظ دی اسم موصول دی. جن ہونے دغشان وغیرہ الفاظ دی. اسم منادا سے توی دا پنځم قسم دی د معرفي. لکه مثال اسم منادا دی ته وایي چې کله ته یو اواز کې یو څوک رابلي دي ته منادا وي. کم حرف باندې چې رابلي هغې ته ندا وي، لکه یا الله ہماری مدد کر، دا یا چې دا منادا دا ندا ده، اسم ندا ده. او چاته چې کېږي هغه ته منادا وي، لفظ الله ته اواز کېږي چې الله جل جلاله، نو دته څه وي؟ دا منادا شو. دا خو د معرفي اقسام پاتې شوه. نکیره د دې پنځو اقسامو نه علاوه باقي ټول سري دا اسم دا نکیره دي، یعنې دا په نکیره کې داخلېږي. کم الفاظ چې د دغې پنځو اقسامو نه علاوه وي. خو اسم نکیرې یو څو اقسام دي، تقریبا لس اقسام دي. اسم ذات دی، اسم کنایه ده، اسم استفهام دی، اسم صفت دی، مصدر دی، حاصل مصدر دی، او اسم فاعل دی، او مفعول دی، اسم معاوضه دی، او اسم خالیه دی. په دې کې به اولاني ایکسپلین کوو، د دې به وضاحت کوو چې اسم ذات څه ته وایي، د دې څو اقسام دي. د اسم ذات دې ته وایي چې د یو اصل چې د دې په ذریعې سره یو اصل جدا کېږي د بل اصل نه. معنی دا چې په دې سره فرق راځي، وضاحت مونږ ته کېږي چې د بل څیز د جنس او د نوع نه هغې په هغې باندې په دې ذات سره جدا کېږي. د ذات چې دي دا بیا د دې اووه اقسام دي. اولنی د جنس. جنس ته وایي چې د کوم څیز هم حقیقت یو نو دا جنس دی. مثال کې طور پر یا د هغې معنی جماعت یا نوع وي. لکه مثال کې طور ګوړه شو، لړکا شو، نو د دې دواړو حقیقت یو دی چې هغه سره هغه حیوانیت دی. دې دواړو کې حیوانیت موجود دی چې ټیک دی چې ګوړه هم حیوان دی او لړکا هم انسان دی، او د دې دواړو حقیقت یو دی، هغه حیوانیت دی، ځکه چې دواړه ژوندي دي. حیوان ژوندي دي ته وایي دواړه ژوندي دي، سالي. دویم قسم چې دی هغه اسم اله دی. اسم اله څه ته وایي؟ چې د یو اوزار معنی پای کې پرته وي، یعنې پای کې د یو څیزو یو اوزار هو پای کې د اوزار معنی پرته، یو اسم هو پای کې د اوزارو د هغې معنی پرته. لکه مثال کې طور پر خنجر شو، تلوار شو، دا یو اسم دی، په دې کې دننه د اوزار یو د آلې معنی پرته ده. دریم قسم چې دی هغه اسم ظرف دی. اسم ظرف په دوه قسمه دی، یا به ظرف زماني یا به ظرف مکاني. ظرف زمان د نوم نه واضحه ده چې لکه زمانه پکې منتقي، لکه فرسو، ترسو، صبح، شام، دوپهر، دغه شانتې دا مونږ ته دا زمانه دي. اوس اسم صوت چې دی دا ظرف مکانو. ظرف مکان بیا هغه ځای چې هغه مونږ ته پکې ځای ښي، هغه ظرف چې هغه مونږ ته ځای ښي، لکه مدرسه، مسجد، ګرو وغیره. دغه شانتې چې پای کې مونږ ته ځای معلومېږي نه د ظرف مکان دی. څلورم قسم چې دی هغه اسم صوت دی. اسم صوت یا به د جاندار یا د غیر جاندار د دواړو اواز ته اسم صوت ویلی شي په اردو ګرامر کې. په هر ګرامر کې یعنې مثال کې طور پر د کوه یعنې د کارغه اواز کای کای دا د جاندار مثال شو، او د غیر جاندار یعنې د باران اواز چم چم شو، یعنې دا غیر جاندار شو. پنځم قسم چې دی هغه اسم مصغر دی. اسم مصغر چې د یو اسم چوټایي ظاهرول، وړوکوالی ظاهرول. مثال کې طور پر لکه صندوق، دا یو اسم دی، او د دې نه چې اسم مصغر جوړی نو لکه مثال کې طور ته چې صندوقګوټی یعنې صندوق چې یعنې ته پکې د چوټایي معنی ظاهروي. یو غټ صندوق دی خو وړوکی دی، نو ته څه وایې؟ صندوق چې دی چوټایي معنی پکې ته ظاهروي. دغه شانتې اسم مکبر د شپږم قسم چې اسم مکبر دی. اسم مکبر دی ته وایي چې تر یو اسم بړایي ظاهروي، یعنې د اسم مصغر الټه شو. کله چې یو اسم مؤنث
یعنی مؤنث سماعي راغلی نو لکه مثال کې تور پګلی شو نو اوس دا مؤنث دی سماعي دی د دې نه چې ته دا یو ورځې پګل پاتې شو نو بد د اسم مکبر شو دا شان دی هندي ژبه کې چې د کوم لفظ سره ته محاوله غو دا مکبر شو لکه راجا نو مهاراجا دا شان فارسی کې چې شه یا شا دی ولګو نو دا غي سره اسم مکبر جوړیږي لکه رګو نو شه رګو دا شان شا چې شي لکه سوار نو شا سوار دا شان دی فارسی کې هدا طریقه ده په اردو کې دا طریقه ده چې د کوم هغه اسماء چې هغه مؤنث وي او په اخر کې یا راغلي هغه ته حذف کا هغه ته وګرځوا بس کم لفظ چې بعد شي ته اسم مکبر وي او اسم جمع څه ته وي چې به کوم ته معنا دی یو د جمع سيزونو معنا موږ راکې پای کې د جمع سيزونو معنا ظاهريږي لکه اون تو قي قطار نو ځکه موږ ته معنا د جمع په کې پدې کې ظاهريږي